أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وزديج نرستو أتى أحوال الصحابة بياني أغيت بشارة لقد رضي الله وتاقص رازي الله تعالى عن المؤمنين دمؤمناننا إذ يبايعونك كلش تبتا سبيعتك تحت الشجرة لاند ذوني يكرونا نبي صلى الله عليه وسلم تجي خبر راغي مكي مشركانو عثمان شهید کړی دی نو صحابو نه بیعت واغستلو چا بیعت په مرګ وکړو چا بیعت جهاد وکړو فعلم معلوم الله تعالی تما فی قلوبهم هغه چې دوی په زړونو کې هو ما في قلوبهم من الصدق والوفاء چیرې دیو رښتونی دي او په دې باندې وفا کوونکي دي مخلصین دي. فانزل السکینة علیهم نازل کړه سکینه پاغیو واثابهم فتحا قریبا اور اکڑاغیو تا فتحا قریبا فتحا نزدی یا فتح قریب نا مراد خیبر ده اگر سنگ واپس شو است خیبر تبیا لار کنا یا فتح قریب نا مراد فتح دا مکی ده خیولا ورکڑا بل وغ مغانم کثیرا أنا وآتاهم يواصابهم أوريك رضيو تمغانم كثيرة دير غنيمتنا ياخذونها جواب أخلي با غنيمتنا كي غنيمت خيبر همو دابم دركي نور غنيمتنا بم دركي. وكان الله عزيزا حكيما تي الله تعالى عزيزا زورور حكيما نكمتن والا ده. وعدكم الله مغانم كثيرة وعدكم الله مغانم كثيرة ده تر قيامت پوری مراد ده. وعد کړی الله تعالی تاسو را اے مؤمنانو د ډیرو غنیمتونو تاخذونه چې تاسو به د کافرانو اخلي کلم چې اوس جنگ کوي jihad کوي الله به تاسو له څه درکوي غنیمتونه به درکوي. فعجل لكم زری درکړو تاسو ته هذه دا غنیمت د خیبر هذا خیبر د لزر زر درکو یا هذه دا صلح حدیبیه د لزر درکړه. وکف ايدي الناس او منع کړل لاسونه د کافرانو انکم ستاسو نه په حدیبیه کې اے ورغلی د کافرانو علاقې ته وي او هغه سره الله غي د جنگ نه د منع کړه. یا ايدي الناس مراد خیبر والا دي خیبر والے د جنگ نه منع کړه کنه. ولتكونا دیر پاره چې شي آیت النخا د پاره د مؤمنانو په صدق د رسول چې دا پیغمبر رښتیا د الله پیغمبر دی
او یهدیکم روان کی تاسو صراط مستقیما پنی غلارا و اخرى نور غنیمتونه دي لم تقدروا معنا وعدكم الله مغانم اخرى لم تقدروا عليها تاسو په الحال پاغي قادر نه فارس ته روم ده الله بدا لاقم تاسو لدرکی یاد دي اخرى نه مراد هوازن او حنين دي غنیمتونه هم الله درکی چې اوس په قادر نه په تاقی سره ګیر کړی الله تعالی غ علمن په خپل علم کې الله ته معلوم دي ولو قاتلكم الذين وكان الله ذي الله تعالی على كل شيء قديرا پرش قدرت لرونکې دیم قادر دی د لدر کړو ولو قاتلكم الذين كفروا وګوره مکی جنگ یې سونکو که جنگ یې کړی مې الله به غلبه پې در کړی وی که جنگ کړی تاسو را هغه کسانو چې کفر یې کړی دی چې مکې والا دي او صلح یې د څه نه وی کړی لولوا الادبار ګرځولې وې شاګانې میدان نه به تښتېدلی وی ثم لا یجدون به به نه مند کولی ولیا دوست تعاون او مدد د ولایت د وجه نه کړی ولا نصير نه مددگار یو څوک به سره نه سنت الله وردا د الله طریقه دا چې الله مؤمنان له هر وخت غلبه ورکوي کافران مغلوبوي دا طریقه د الله دا التي قد خلت من قبله چې مخکې تېره شوې دې کافرانو سره ما کوله ولن تجد تو من دنه کلی سنت الله د طریقې د الله د پاره تبديلا بدلیدل سره واغه بدلیږي نه وهو الذي كف ايديهم هم عنكم دا بل احسان ده مؤمنانو الله غزاد كف ايديهم چې منه کړه دا غي لاسونه کوم تاسو نه تاسو لاسونه څکړه د دې مشرکانو لاسونه تاسو نه منه کړه په حدیبیه کې او تاسو لاسونه دا غي نه منه کړه په بطن مکه په مکه کې جنگونه شو من بعد ان اسفركم عليهم پس دا غنه چې تاسو په زور ور کړی وي اصفركم من اقدركم ولي او یا کسان اغیو را لګیلو تنعیم په غربان دي تاسو په نبی صلی الله علیه وسلم په پټه حمله کوي ور به پشي استغاویا په اویای اونیول مؤمنانو اونیول وکانه الله بما تعملون خبيرا دی الله تعالی په څه چې تاسو عمل کوي خبردار تاسو اعمال الله ته معلوم دي څه پټ نه دي هو لو قاتلكم هم الذين كفروا وسوي ګورا دا مستحق د سزا وو رګ اسباب پکشتا خدا نیکان خلق په دې مکه کې دا غي د وجنه الله دې بچ کړو جنگ نه هم الذين كفروا دا کسان دي چې کوپر کړه وصدوكم بل تاسو من کړی وی ان المسجد الحرام د مسجد الحرام نه بل والهدي معكوفا او هدي جدي معكوفا ممنوع وي د ولاړ وی د دینه یبلغ محله چې ورسیږي غزیدا لالیتا انې پر خوستلې تله التپا خپل ځکه حلال کړي هدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال الله مستحق د سزا او خو سزا ولا ځکه ورنکړه چې نیکان خلکو ولولا رجال مؤمنون که چرته نه سړي مؤمنان
ونساء مؤمنات او مؤمن زنانه په دې مکه کې رجال مؤمنون څوک کمزوري مؤمنان هغه پکې نه وي او مؤمن زنانه نه وي په مکه کې لم تعلمون چې تاسو هغه نه پیژندل انت تؤهم چې تاسو به په مال کې په وجلو ازینا چې زونه شي انت تؤهم د خپلان د مران شي په مال نه کوي نو فتصيبكم به به ضرورت سي تاسو ته منهم داغه د وجننا معره ملامتیا خلق به ملامت کوي چې خپل مرګري اوجل تاسو به پیژنې نه ګمان به په مشرکانو کوله یا معره مشقت وي ولی د قتل خطا وي کنه به تاسو را لګیدلې فدیه به مور کوله کفاره به مور کوله دا شان مکه مشرکانو به ویله چې ګوره نبی خپل کسان اوجل بغیر علم بغیر د علمنا تاسو ته پته نه نو کدا نه وي لولا جزارو باسا لما كف ايديكم عنهم الله واستاسو لاسونه دا غینه من کړه نه وي بلکې تاسو به څه کړه ورچولې په زبانه مړ کړه به ليدخل الله ولكن لم يأذن لكم وها الله تاسو اجازه اونکړه دا غیو د وجلو وجداده ليدخل الله دیر پاره چې داخل کې الله تعالی فی رحمتي په خپل رحمت کې مې شاو چاله چې غواړي هغه څوک دي چې په ایمان کې رغبتي هغه له الله توفیق د ایمان ورکی کنه دغه ډیر مکی والا په ایمان کې داخل شو جنگ په ځکه الله مسلط نکړو ها لو تزیلوا که چرته جدا شو د مؤمنان د مشرکانو نه عذاب ور کو کسانو ته چې کو پرې کړه د دې مکی والا او عذاب نلیمن عذاب درناک او به وجنو قیدین به کو اسه عذاب ولور کو کنه خو دې مؤمنانو د برکت د وجنه بچو اجعل الذين كفروا زجر د مشرکان او منافقان ته کله چې وګرځوا کسانو چې کوپر کړو په خپل ژوندونو کې الحمیت غیرت حمیت الجاهلیه غیرت جاهلت ګوره به خلک وي عمره تم نه پریدو ځکه به عرب وای چې دخلوا علينا على رقم انفسنا چې دا پیغمبر او مؤمنان په زور په منګرال واللات والعزى لا يدخلونها علينا لات او عزام دي قسمي چې د سیم نه پریدو دیوژن سکال بنک کوي کال لا برازي دا جاهلی غیرت وکنه هغه په ځړ کې وګرځاو فانزل الله سکینته دا صلح ډیره ګرانه په ثواب ولګیدا چې دا څنګه چل فانزل الله سکینته نازل کړ الله تعالی سکینته خپل سکینه هغه نازل کړه پیغمبر خپل وعلى المؤمنين ومؤمنانو ولې بهم دې سترزا شو کنه چې بس نبی څه وای منګو سره ځای څه فیصله کوي بس منګو سره ځای والزمهم او کلکه کړه دی کلمه التقوا په کلمه د تقوا دا تقوا څه د اجتناب عن القتال بحكم الله بس الله وي جنگ مکوې بس ټیک ده من تیاری وکانو عقبیا او دی ډیر حقدارو په دې کلمه د تقوا هم ډیر لایقو واهلها او دی د هغه اهلم دي اهل دي د تقوا وكان الله بكل شيء عليما دی الله تعالی پر شبان علیمن پویا لقد صدق الله ز جواب دی یو شوبه چې پیغمبر خو مونږ ته ویلی عمره لزو مونږ خو عمره ونه کړه هغه مونږ دغه سی واپس شو جواب پیغمبر خو ته دا نه ویری چې رسک الله هغه ته اند کال خو نو کنه او کال لبه وکي کنه
په طاقت سره رښتونه کړی الله د خپل پیغمبر سره رؤیا خوب بالحق د پاره د اظهار د حق یا پرشتیا خوب ولا ټیک کړو خوب داو چې لا تدخلن المسجد الحرام تاسو من نوځي مسجد حرام ته ان شاء چې الله غواړي امنین په امن به محلقین رؤوسکم سرونه بخرین کی ومحلقين ومقصرين لندون کی وای ها افضل حلق ده قصر جائز ده لا تخافون د چانه بیریږي نه فعالم لا تپت ولګیدل ما لم تعلموا اغه مصالحنا په صلح کې او ضررنا په جنگ کې لم تعلموا چې تاسو ته پته نه و دې مصالح کې الله ته پته و هغه وکړه وجعل من دون ذلك وی ګرځول من دون ذلك مکه د ورتلو د مکې نه فتحا قريبا فتحا نزدې فتح قریب څه ده هغه فتح د خیبر ده خیبر بدل الله درکی بیا برستم عمر به مو کوي کنه هو الذي صدق الرسول الله ذات ته چې لګره خپل پیغمبر بالهدى په هدایت ودین الحق او په دین حق د دین چې بالکل مطابق دی د واقع سره حق دی لیوزیرغو دیر پارا چې دا غالب کی حالت دین کلی پټولو دینونو اے تمام ادیان مغلوب کی دا په غالب کی دا د رسول الله سم په اخر زمانہ کې شو کنه یا وخت نزول د عیسی علی السلام کې بدای ټول دینونه به ختم شي اسلام دین بشي وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله تعالی گواه په صحت د نبوت ستا یا په وعده د اظهار علی الادیان بس دا الله کافی دی کنه محمد رسول الله اس عظمت شان د نبی ذکر کوي او صفات د صحابه ذکر کوي هم مکه مشرکانو سره کلا نبی صلی الله علیه وسلم لیکل کول نبی صلی الله علیه وسلم اولی که لازم قاز علی رسول الله اول مونږ ته رسول الله نه منو که رسول الله ومنله بیا د بیت الله نه ولې منع کوو محمد ابن عبد الله اولی کا الله دلته وی ټیک ده تاسو د رسول الله نوم په خط کې پرې نه خوستلو نوم هم پرې نه خوستو ما په قران کې ذکر کو محمد صلی الله علیه وسلم دار الله رسول له الله رسول له منه او کنه منه والذین معه وعکسان چې دا غسر دی شدة ولا الكفار دا سختی په مقابل د کافرانو رحما بینهم او شفقت کوونکی دی په خپل منځ کې یو بل باندې شفقت کوي خو د کافرانو سره سختی کوي صفات دا غو ذکر کوي تراکم تبین دیو رکعا رکوع کوونکی سجده کوونکی یبتغون لټیب فضلا من الله ثواب د الله ورضوانا او رضا منتیا غرض په دې کې دا دی چې الله موږ له اجر راکړي الله رانه رضا شي سیماکم فی وجوههم نقل دی و فی وجوههم د دې په مخونو کې من اثر السجود د وجه د سجدي کولونه دې نقونه مراد اثر د خشوع ده په مخ کې به د اثر د خشوع کاری او نورانیت ته په دې مخ کې به نورانیت کاری سړی چې وګوري سړی ته پته لګي چې هغه دا منځګزار دی دا بالمازه ده تور سړی وي یمونس پابند دي مخ کې به نورانیت سپین سړی وي او چې بالمازه د مخ کې به نورانیت نه سیماګم ا دې نه داغونه نه دي لکه تندې کې د چا داغونه ها دغه نه مراد او دا ډیر کسان ځان له پزور دق کوي
خلکو ته ځان کار کوي چې موږ دی نه دغه نه ده که راغې ستا دستې مه کوه که راغې جدا خبره ده خدا نه دی دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په مخ کې دا اثرات نه و ذلک مثلهم فی التورات دا مخکې چې تیر شو صفات مثلهم فی التورات دا د دې صفت عجیبه ده په تورات کې تورات کې الله د دې دا ناشنا صفات بیان کړي دي صحابه هو مثلهم او په انجیل کې صفت څه بیان کړي او مثال د دې صحابه په انجیل کې کزرعن پشان ته د فصل له اخرج شطه چروبا سی خپل تیغ فآزره هغه قوي کې فاستغلظ بکلک شي فاستوى على سوق یو به ودرېږي په خپل پونډۍ هلته دې مثال بیان ده عدالتا رسول الله ده کنه زرع ده اخرج شطه ابو بکر ده دا شوله کې تیغ راويستو فآزره عمر چې په اسلام کې داخل شو قوي شو بار تر وتل کنه ولې تر پټه بنګ به عبادت کو کار به نور کو فاستغلظ په عثمان مضبوط شو او على سوق د علي د وجنا يعجب الزراع تعجب کې چې زمیدار لرا دا فصل دا څوک دی هغه دا يعجب الزراع ټول صحابه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شو دا هغه د وجنا خلق په تعجب کې پریوزي لیغیزا دا متعلق دی د کثرکم وقواکم الله دا صحابه ډېر هم کړه مضبوط هم کړه ولی د دې د وجه لیغیزا چې خپه کې په دی باندې کافران په خپه شي وعده کړی الله دا کسانو څخه چې ایمان راوړې وعمل الصالحات عمل کړي نیک مغفرة واجرا عظیما بخنه او اجر عظیم لا بتبخنم کی لوی اجر به مولا ور کوي سورۃ الحجرات حجرات تذکوي چې لفظ د حجرات په دې سورۃ کې ذکر ہے نازل شوی لفظ د سورۃ المجادله نه مدنی سورۃ ده ربط د مخکې سره دا ده هلته شان د صحابه هغه ذکر شو دلته آداب ذکر کوي د پار د رفع الاختلاف چې دې قوانینو لحاظ ساتي په خپل منځ کې هم اختلافات ناراضي اتفاق پمي دویم تصدیق د رسولو دلته آداب ذکر کوي داغه د احترام هغه ذکر کوي داوه د صورت ذکر د اصول او د آداب ده د پاره د ختمولو د اختلافات او لدفع الاختلاف ذکر الاصول والآداب لدفع الاختلاف تقریبا لس په اوامر ذکر کی اتبع نواهی ذکر کی دې لحاظ کوي چې په خپل منځ کې اختلافات ناراضي اختلافاتونه بچي بسم الله الرحمن الرحیم اول کې آداب ذکر کړي و پار دفع تفرق اول ادب داغي غرض ده ایجاب التمسک بالکتاب والسنه قران او سنت په منګول لګي او داغي د مخالفت نه بزان ساتي یا ایو الذین آمنو ایمان والاو لا تقدموا مخکیږي بین ید الله الله او رسول الله الله تقدموا معنا دا الله او رسول ته یو خبره کړې دا غمنا دا غنزان مخکې کوم
الله او رسول یو خبره نه ده کړې ته مو آیا کنه دا هم تقدیم دی لا تقدمو اصل کې لا تتقدمو دی تاسو ځان ممقي کوئ د الله او د رسول نه الله او رسول یو څوي ته بل څه خو ځان ته مقي غاڼې کنه نه الله او رسول او چې څه ویلي بس پاغي منګول ولګوا هغه د مخالفت نه ځان وساته واتقوا الله الله نه ویریږي ان الله سميع عليم الله تعالی اوریدون کې رستاز د اقوال او علیم پوی دې آیات دلیل له پدې هر څون او چت عالم هم شي چې خبره د الله او د رسول خلاف و نه به علماء نه ولې ګوره مناله دې آیات نه خلاف وکړه کنه تا هغه د الله او د رسول نه مخکې کو دویم ادب هغه دا دی چې د نبی بیزتی مکوا داغه د شریعت سپکاوی مکوا داغه د سننو په ځړه کې توقیر او احترام ساته ایمان والا مو پورته کوي आवाजونه خپل فوق صوت النبی پاسه د आवाज د نبی نام مجلس کې نبی ناسته ده په تیز आवाजونه مکوا کنه په مزه خبرې کوه سبب د نزول امداو دو کسرال بنو تمیم رال ابو بکر صدیق نبی صلی الله علیه وسلم مشوره ورکړه اې دا الله نبی دا پلان کې امیر کا عمر تو نه دا پلان کې امیر کا ابو بکر تو تا خو ما خلاف وکړه نه ما ستا خلاف نوز ما مشوره وا استلګ اوازونه پورته شو نبی سم په مجلس کې دا مکه وي ولا تجروا له او جار مکوې د تبل قول پوینا کجار بعضکم لبعض بشانت د आवाज کول د بعضو ته اته یو بل تواس کې د لری نه کنه او ته پلان کیا نو پیغمبر ته د سیواز مکوا هم د لری نو تواس کوا ولی ان تحبط اعمالکم اسنه چې برباد چې تاسو عملونه په دې بیا د بیت په وجه عمل بم خراب شي وانتم لا تشعرون تاسو باندې پويږئ نه دا پیغمبر احترام پزړه کې ساته حدیث احترام پزړه کې وساته دا حکم د مدینه هم ده هغه په خوا کې بم تیز اوازونه نه کوي چې کوم ځای کې رسول الله ده دینی کتابونه پراته دي هغه تم دا حکم دی احادیثو ان الذين يغضون اصواتهم زيره یقینا کسان چې کته کې आवाजونه خپل اند رسول الله په خوا کې اولئک الذين امتحن الله دا کسان امتحن الله صفا کړی دی الله تعالی جن دې د پاره د تقوا دې لپاره بخنه د اجر عظیم دی هیڅوک چې پیغمبر احترام کوي کنه دې الله بخنه کوي هدي آیاتونه چراله دینه پس ابو بکر عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کولې چې سړی چاته پټي خبرې کوي आवाज می پورته نشي کله چې آیاتونه رال نو ثابت ابن قیس ابن شماس هغه اوچت आवाज والا واستکور کې کېناستو رسول الله ته پوښتنه کو چې پلان کې نخکاری صحابي په سیورغه ول تاسو ته پتر زما आवाज اوچته او الله وی چې عمل بم برباد شي زما عمل برباد شوی دی نبی سم په خبر ولې کو ته پاغیو کې نه استاد طبيعي आवाज دی پیدا به پني تیمو چتوا ان الذين وزجر ده بنو تمیم څخه کسان رال د آدابونه خبر نو هغه مشروع اقرا رسول الله ته आवाज کو نبی صلی الله علیه وسلم کوړه نه وته دی په شواله دروازې ته او ته یا محمد اخرج روزه ورزق دي صفاتكم ان مدحزين او که زه دي شیرونه کې بدیو یا مانو شین د استاد پاره عیب دی رسول الله تروته
او ته وی حق ذاک الله لاک شي دا صفت خدای الله ده دلته ته ته پوي چې ګور رسول الله ناس تاسو چې نه لاړو لک صبر وتو کنه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات انسان با خپل غرض باندې هغه خټي باندې غرضی سره ور لګی کنه به وخت براشي کار به می او تابه د ارسن اوران کې به وته خوب نه خو وران نه کړي نو جوران دې کړم مستوي او کار نه خو می نيسته ناغه مناسب ټیم کې راشه کنه صحیح جواب هم دل درکې خبره هم تسيو کی خپل مناسب ټیم کې به وخت ولې کې ان الذين ينادونك يقينا كسان چې تا توازن کوي وراء الحجرات اخواد دیوالوننا اکثرهم لا يعقلون اکثر دی پویږي نه سره پویږي نه ځکه تا ته چغي وي ولو انهم صبروا او کدی صبر کړی تا تخرج الیم تر دې چې دی تراوزي لکان خیر لهم دا بدی د پاره خیر وې مانځ ته براوته کنه په وسه ملاو شو والله غفور رحیم الله بخون کې ده رحیم رحم کون کې ده یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا دریم ادب ذکر کوي ایت ولکی الاجتناب عن قبولیت خبر الفاسق چا د خبر راوړو سم دواره ممنه تحقیق یو کچره دا خبر اشتیا ده کنه ده بعضی کسان ویلي چې دا صحابي متعلق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کسان رااله او ویل چې دا الله نبی مونږ په ایمان کې داخلي سو کسراولې کوم صدقات لور کو نبی صلی الله علیه وسلم په دا کسولې کو هغه استقبال تر وته د ګمان داغه چې ګنځما په وجلو په چر وته رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم تی ویل چې هغه خو زما په مرګ په چراوتی و نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې پیغمبر کی دا کسان را لید الله نبی ستا قاصد راغې او به تر په شو دا ولې منګ استقبال تراوتی هغه روایتونه سندن کمزوري دي سیدار من ته الله قانون وای چاته خبر را ورسو مزه پسې ایمان والاو که چرته راغې تاسو ته فاسق مرتکب د ګناي کبیره بناباین یو خبره د تراوړو د دې مطلب دا نه دی چې د فاسق د خبر تحقیق کوا دی بل مکوا نه دی بلم تحقیق وکړه دا په دې خبره کې صادق دی کنه ده فتبینوا وضاحت کوي ولی ان تصيبوا قوما اسنه چر سوالو کې تاسو یو قوم ته بجالت پنا پوي فتصبحوا وبغرزي علامه فعلتم نادمين پس چې تاسو کړي په خیمانه ثواب په خیمانه چې ما دا کار ولې کړه وعلموا ترغیب د طاعت رسول ته پوي شي یقینا په تاسو کې رسول الله الله رسول لیک چرته تابعداریو کې تاسو په کثیر من الامر په ډیر دا کارونه کې چې تاسو له مشورې ورکوي آرا ول ورکوي کاغه د لومنی کنه لعنتم په مشقت کې وتا سو پریوځي دا مو اجماع مشوره دی ومني بل و اجماع مشوره دی ومني هکذا دا مشورې د لومنی په مشقت کې یو رائے ده بل مرزي ده بل مرزي ده نه پیغمبر چې تسوی هغه ومني ولكن الله لیکن الله تعالی حبب الیکم الايمان محبوب کړه تاسو ته ایمان وزینه ډولی کړه ده په قلوبکم تاسو بزنو کې فلا يقع منكم الا ما يوافقه دیو جن تاسو رایا د سرایا د لروزی چې هغه د رسول الله د رای سره موافقي او یا تقاضا کوي په امور صالحو کې د ایمان د وجه نستاسو مشوره او رای سي وکره او نفرت پیدا کړې له کوم تاسو تعال کو پر د کو پر نو د فسوقنا او د نا پرمانه نه د کو پر او د فسق د نا پرمانه نم سخ نه پرته دا غټ صفات شو د صحابه په کمال ایمان
اولئک هم الراشدون دا کسان چې دي الراشدون رسیدلی هغه طریقې د حق ته حق لارې دي ومندلې دي فضلا من الله دا مفعول له فضلا من الله ونعمه راشدون ولدي د وجه د فضل د الله تعالی په دیو ورحمه او د وجه د رحمت د الله تعالی په دیو الله په دیو فضل کړه دی الله په رحم کړه دا غیر وجه دی چاته ورسېده راشدون شو حق ته ورسېده اولئک هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله الله تعالی علیم پوهه ده حکیم حکمت والا ده وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا بالقانون وقت اختلاف کې مؤمنانو په منځ کې جنگ راغی اختلاف راغی نو تاسو به څه کوئ د هغې په منځ کې به اتفاق راولئ جوړه به راولئ وان طائفتان که چېرته دوه ډلې د مؤمنانو نه اقتتلوا خپل منځ کې جنګ وکړو نو فاصلحوا بینکما د دواړو په منځ کې جوړه راولئ که بیا د هغې نه رستم فإن بغت زیاتی کوي په بلې صلح دې وله وکړه او د صلح نه رستو بیا راولګېدو بیا هم زیاتی وکړو فقاتلوا التي تبغي جنگ وکړئ د هغې سره تبغي چې زیاتی کوي حتی تفیه تر دې چې راواپس شي الی امر الله د الله حکم ته بیا به ته چا سه ودرېږي هغه بلې ډلې سه به ودرېږي د ظالم په خلاف باندې به ودرېږي فإن فات که بیا هم راواپس شوه چېرې بس بد رانه شوي دي بیا وله صلح وکړه دوباره فاصلحوا بینهما خو بالعدل د انصاف نه به بیا هم کار اخلي جذبه به نه کې چې ده زیاتی وکړو راشه زه اوسه زیاتی وکړم نه بیا هم عدل وکړه واقسطو او عدل کوئ په ادا د حق کې حق په صحیح طریقه ادا کوئ چې د چا حق یې هغه له ورکوئ که نه یقینا الله تعالی مینه کوي المقسطین د مقسطینو نه مقسط عدل والا هغوی سره الله مینه کوي انما المؤمنون اخوه علت ذکر کوي جوړه ذکر راواله یقینا مؤمنان اخوتون خپل منځ کې رونه دي فاصلحوا بین اخویکم نو اصلاح راولئ د خپلو رونو په منځ کې اتفاق راولئ او واتقوا الله د الله نه ویرېږئ لعلکم ترحمون دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي یا ایها الذین آمنوا بل قانون چاته سپک مه ګوره ځکه د دې منشا اصل کې تکبر دی دا درې کارونه مه کوه دا درې کارونه هغه څوک کوي چې هغه ځان اوچت ګڼي کبرجني دا مه کوه ای ایمان والا ولا یسخر قوم ټوکې دې نه کوي یو قوم په بل قوم پسې ځان اوچت ګڼي موږ داسې یو دا قوم داسې دی موږ هغسې یو هغه داسې دی نه عسى ان یکونو نږدې ده چې هغه به ستانه غوره وي هغه کمال والا ایمان والا به وي او تا کې به دا کمال او ایمان به نه وي اوچت ځان پې مه ګڼه ولا نساء ټوکې دې نه کوي زنانه په نورو زنانو پسې نږدې ده ان یکن خیرا منهن چې هغه ښځې د هغې نه غوره وي عسى الله ویلو اکثر هم دقسې چا چې چا پورې مسخره کړې ده خندا یې ورپورې کړې ده هغه ته الله اوچت کړی دی دا ته الله ښکته کړی ولا تلمزوا انفسکم او عیبونه مو وایه انفسکم د خپل همجنسو په هغه تنقیدونه کې داسې دی او داسې دی او هغسې دی او دا کوي او هغه کوي نه ولا تنابزوا او مه وایه یو بل ته بالالقاب بد نمونه القاب معنا بد نمونه چاته مه وایه که نه خره سپیه چغې ورته خنزیره دا مه کوه یا داسې صفت وله ذکر کوي چې هغه بد صفت دی دا مه کوه ولې بئس الاسم ډېر بد دی نومه الفسوق
بیس الاسم الذي يذكر بالفسق دا معنا بد دی غنم چې ذکر کی په فسق بعد الایمان د ایمان نرستو ایت مؤمن او دا کارونه تکي تا ته به فاسق ویل کیږي نو د ایمان صفت نرستو چاته فاسق ویل دا ډیر بد خبره ده نو دا مکه وجتا ته څنګه ویل کیږي فاسق د تنه ویل کیږي دا معنا بعد الایمان معنا بعد دخول فی الایمان دویمه معنا دام دا بئس الاسم ذو الفسق بعد الایمان چې ګوره یو سړی قائل تفاسق وي ټیک شو یا فاسق فلان دا نوم ډیر بد دی دا نومونه چاته مالا بل چاته فاسق بنوي ولې کتابل ته فاسق ویل نو ته بس شي بل هم فاسق شي کنه دا بد نوم دی چا چې توبه ویني السلف اولئکم الظالمون دا ظالمان دي سزا به الله ورکي یا ایها الذین آمنوا بل قانون بدګماني مکوا خلق بدګماني مکوا خو ګمان په خلقو کوا الله بتا دا غي د وجنه قصاتي اے ایمان والو اجتنبوا ځان اوساتي تاسو کثیرا من الظن ډېر بدګماني نه چا بدګماني کې جره دا به خراب سړی او خوشې سړی به یو غل به یو فلان به یو دا بدګماني په چا مکوا کله انان ينزح بما فيه سړی چې څنګه په بل مقص ګمان کوي کنه ان بعض الظن علت ذکر کوي ځکه بعض ګمانونه اسمن ګناه دا بعض ذکر ویلو چې بعض ګمانونه واجب دي په الله به ګمان کې په مؤمنانو باندې ګمان کول بعض حرام دي بد ګمان په حرام دي نو ځکه بعض ظن اسم ویل ولا تجسسوا او جاسوسي مکوا ورګه دا څه کوي کم طرف لاړو سوي غلطه ودرېږي دا مکوا پرې دا چې بس انسانانی ګرځي تجسس مکه ولا تجسسوا کسان کستی پسې لګولې او ولا يغتب بعضكم بعضا او غیبت دنه کوي بعض تاسو بعضن د بعضو یو بل غیبتونه مکوي ایا خو یو تن تاسو ان یاکل لحم اخی میتن چې خوري غوښه ضرور خپل میتن په داسې حال کې چې ضروري مړم دی یو مړ دی به تر لګي دا غوښه خوري دا د شجو لکه په دې غیبت کې ته دا عزت او غوښه خوري کنه فکرتمون دا کار تاسو بد غنئ به ولې غیبت کې واتقوا الله د الله نبی ریږي ان الله تواب الرحیم یقینا الله توبه قبلهم کې او رحم کوم کې یا ایها الناس انا خلقناکم بل ادب دې نسبونو فخر مکوي ز پلان کې مو ز پلان کې مو په خرونه فایده نه کوي ټول د آدم اولاد یا ایها الناس یا خلقو انا خلقناکم یقینا من پیدا کړی تاسو من ذکر و انثى د نارینه و انثى او د زنانه نه دا غینه پیدا کړی او جعلناکم شعوبا او ګرځولې من تاسو شعوبا غټي غټي قبيله وقبائل وړي قبيله لتعارفوا دا د دې لپاره چې وبل څه تعارف وکړي الک پلان کې او پلان کې خیل والا نور دې کې څه فضیلت خو نشته چې ترا لګي په قومیت باندې فخر کې ان اکرمکم عند الله يتقاکم عزتمن تاسو د الله په نس متقی دی چا کې چې تقوا او د عزتمن دی لغت په جبا عزت نشته ان اکرمکم عند الله يتقاکم پښتانه دي پښتون کته پښتون پورته سي ته جوړ کو ورس پورز الله ذلیلې یو سم بل سم من بداو کو راشه تقوا ځان کې پیدا کړي دي ذلتونه دي الله وباسي نکرمکم اتقاکم پنجابی دی که پارسیوان دی خو چې مسلمان دی دا عزتمند دی پښتون دی عزتمند دی
ان الله یقینا الله تعالی علیم پویا دے خبیر خبردار دے. قالت الاعراب آمنا زلت زجر دے منافقانو تا یو قبیله و بنو اسد قاد پراغه مدینه ترال په دینیت چې رمنګ ته رسول الله سره کی اسلامي په ظاهر کې راوړو نو بهرال پر رسول الله اسبادنه کوله چې اې الله نبی پلانکو د سجنګو کو امنګ د سجنګ نه ده کړه وای باندې چیان آمنا من ایمان راوړې او تو وای لم تؤمنو ایمان هم نه راوړې ولی ایمان د زړه سره تعلق لري تاسو چې ظاهر کې کلمه ویل ده ولكن قولوا اسلمنا لیکن وای اسلمنا من اسلام راوړې ولما يدخل الايمان في قلوبكم او تر اوسه پوری ایمان ستاسو نن تلانه دی ورغله ایمان لانه دی ورغله ها وان تطيعوا الله تاسو تابعداري کوئ د الله او د رسول لا يلتكم من اعمالكم شيئا نبكمل کمای ستاسو عملون الله اچه پورا بدله بل درکی کسی ایمان امراوړو الله بخون کې درام کون کې ده. انما المؤمنون و ذکر کی صفات د مؤمنانو یقینا مؤمنان الذين کسان دي امنوا بالله چې ایمان راوړې په الله او پر رسول ثم لم يرتابوا بشک نه کړه په دې ایمان کې جهاد کړه په خپل مالونو په نفسونو د الله په لار کې اولئک هم الصادقون دا کسان رښتونی په دعوت ایمان کې. قل زجر د منافقانو ته په دوه خبرو وتوایا آیاتاسو خبر ورکوي الله تعالی ته بدینکم پستاسو دین استا غرض دا دی چې الله ته خبر چې ما په اسلام کې داخله الله ته خو پته ده والله يعلم الله ته پته ده چې پاس مانونو کې دی او ما فل ارض چې پزما کې دی فصد خپل ایمان او دین دی نیغ کې والله بكل شيء عليم الله پرشبانی پوی ده. دویم یمنون علیک او پتاس بادنم کوي همدا کسان ویلو کنا جئناک بالاثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان موږ د سجنګو نه کو لکه پلانکو د سجنګو کو موږ په خپل رالو زبادنه کوي پتا باندې دې خبرې چې موږ اسلام راوړې وته وای په ما اسلام ول زبادنه کوي مزبادی په ما باندې اسلام ستاسو بلکې الله تعالی احسان کوي پتا سو دې خبرې چې الله تاسو هدایت کو ایمان ته کچرته تاسو رښتونی په خپل دعوه کې پر اساس که دعوه کې رښتونی کنه نو الله تاسو باندې اسباد نه کوي چې الله تعالی توفیق د ایمان درکو ته ولې وی چې ما ایمان راوړو ځان له راوړې پیغمبر ته څه پیدا ده ایمان دې خپل له کوپر دې خپل له ان الله رد الشرك في العالم یقینا الله تعالی يعلم غیب السماوات. ها په دې جمله کې مقصد دا ده ان کنتم صادقین دا صادق نه دي په ځړه کې ایمان نشته چې پخلې وي ځکه الله ته پته ده الله پويږي غیب السماوات په پټشینو د اسمانونو د زمکو والله بصیر بما تعملون الله لیدون کې ده بما تعملون کوم عمل چې تاسو کوي الله ته معلوم ده هغه نه پټ نه ده. سورة قاف دویم نوم ده سورة باسقات نازل شوی پس د سورة المرسلات نه او مکی سورت په ابتدا کې نازل شوی ہے په ابتدا د نبوت کې د سورت نازل شوی ربط د دې سورت د مکه سورت صدا ده
هلته آداب ذکر کړه د پاره د ختمېدو د اختلاف. دلته تخویف ورکی پراتللو د قیامت یوم الخروج چوته وي ورځ را روانه ده. بل هلته ذکر کړه چې ګوره کرامت د الله په نسبت تقوا ده. دلته ذکر کوي شان د منافقانو هغه ذکر کوي نه دلته شان د متقینو ذکر کوي. دعوه د صورت با هغه اثبات د قیامت دی بعد الموت. مرګ نه ورستو الله تاسو را پورته کوي او را ژوند کوي بم اثبات بعد الموت دا به کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف یادام حروف مقطعات دي الله په معنا باندې پويږي. یا ماخوذ د قپنا قاف معنا قپ ما عندما حد الله لك الله چې کوم حد تعالی مقرر کړی دی بس الته ادرېږه د هغې نه تجاوز مه کوه. والقرآن المجید نو شهادت ذکر کوي د قرآن په اثبات د قیامت. گواه د قرآن المجید چې شرافت والا دی او به جواب قسم د کوفینو قول لا دی چې بل عجیبو دی دا ورپسې بل عجیبو په جواب قسم دی دیو تعجب کوي. او یا جواب قسم محذوب دی لتبعثن. گواه دی قرآن المجید چې شرافت والا دی په دې خبره لتبعثن تاسو به راپورته کېږئ. بل عجیبو زجر په انکار د نبی نه بلکې دیو تعجب کې دا کافران چې راغلي دي تیاره ورکوونکي منهم د دیو د جنس نه یا الله ته انسان راولېږلو. فقال الكافرون نو ویل کافران هذا شیء عجیب. هذا کیا ضمیر راجع کا ارستو چې کوم ذکر کیږي ایزامتنا یقینا دا ناشنا خبره ده هغه دا کله چې موږ مړو شو خاورې دا به ته واپس راتل بعید لري د عقلنا سره عقل منی نه چې موږ دې مړو شو بیا به راپورته کیږو. قد علمنا الدليل عقلي او علمي الله استاجزامات معلوم دي نو ولې ناشنا غني په تاقي سم ته پتر ماتن قتل کم چې کمې زمکه منهم د دیونه هم منهم کی اشاره کړي ته د دیو روح او مغه روغ دی پاکي کمبوت ناراضي اجزا د څه خرابيږي بدني اغم دي دار ماتن قسمنهم عجب الذنب لکلمه چوتوي هغه مقص ژوندې هغه خرابيږي نه الله دوباره انسانان به ترا پورته کوي. وعندنا کتاب او موږ سره کتاب دی حفیظ راګرون کې دی د شمار او د دې د نمونو دې نمونه پکې دي د دې شمارم پکې ده. بل كذبوا بالحق لما جاءهم بلکې دې تکذیب کو دا قوم لما جاءهم کله چې دا قراغ دی وتا فهم ندی فی امر په یو کار کې دی مریج په ګډ وډ کې کله ویل دا ساحر دی کله وی شاعر دی کله وی کاهن دی خبره می ونه ده. افلم ينظروا دلیل عقلی پاتو امور مشتمل ده ولې د قیامت نه انکار کې اذونه غړ کارون الله کولې شي نو ولې تانه شي را پورته کوله. اې دیونه ګوري اسمان ته پاسه د دیونه د څنګه موږ جوړ کړي خسته کړم ده ومالا من فروج نشته پاکي چاود فروج معنا فتوق چاودونه په کنهشته بالکل روغ ده.
والارض مددنا زمکم غوړولې ده اچولم دی په دې کې رواسي غټ غټ غرونه راټوکولم دی په دې زمکه کې من کل زوج هر جوړی به جن تازنا تبصرتن انا فعلنا ما فعلنا دا کارونه مولې کړي تبصره د پاره د تعلیم او د تفهیم چیرې دا خلق پوښي او ذکر او دا نصیحت ته لكل عبد دار بنده منیب رجوع کون کې الله ته ونزلنا نازل کړه موږ من السماء د اسمان نمانوبا مبارک برکتون والا فانبتنا به راټو کوله موږ په دې سره جنات باغونه وحب الحسيد وغداني الحسيد سمعنا الزرع الحسيد هغه فصل چې کیږي هغه ریبل کیږي غنم دي کنه دانه تروزی او بیا فصل څه شي لری شي مات شي ولی ځکه هغه درمن کړی شي ترشل شي نو دانه تروزی والنخله او کجوري باسقات اوچته دنګي مرتفعات لها طلع نزيد چې دا هغه د پاره طلع غنچي دي نزيد لاندې باندې نزيد معنا څه لاندې باندې یو بل د پاسه رزقا للعباد دا خوراک له د پاره د بندگان وحینا بی بلده راجون دې کړي موږ په دې باندې بلدتن میتن خاروج دیوبو كذلك الخروج ندقس بتاسم روزي كان اثبات د قیامت شو كذبت اس اقوام مكذبات ذکر کوي پار تخویف دنیوي وراغي انکار کړي والله تبا کړ تاسو هم تبا کړی تکذیب کړي او مخکې دې نه قوم د نوح عليه السلام واصحاب الرس یو خاوندان د رس وثمود او ثمودیان اصحاب الرس مخکم تیر شوی قوم د شعیب علیہ السلام ته مراد ده یا د حنظله علیہ السلام قوم یا د یاسین قوم یاسین او ثمودیان او عادیان او فرعون و اخوان لوط رون د لوط واصحاب الیک او خاوندان د ایکی و قوم التبع قوم د تبع كل كذب الرسل یټولو تکذیب کړو د پیغمبرانو فحق وعید ثابت شو عذاب زمن افعین زجر ایا من ستړي شو بالخلق الاول پاول پیدائش چې استاد دوباره نشم را پورته کوله نا یو خبرم نه ده بلهم فی لبس بلکې دی په شک کې من خلق جدید د نوې پیدائش نه چیرې الله بم دوباره را پورته کوي کنه بم را پورته کوي دې کې شک ده ولهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان وزلت دلیل لاوړي سره تخویبنا پتا قسم پیدا کړی انسان ونعلم من تپت دمات وسوس به کم چې وسوسه چې د تنفس زړه د اکم وسوسه تورات چې هغه موږ ته پته دي ونحن اقرب الیه موږ د تډیر نږدې من حبل الورید هغه رګ د مرینا حبل الورید ویل کی څه تا رګ ته چې دی اوږې سره او زړه سره یو وي هغه دا مثال تمثيل له د پاره د نفوذ د علم اې دا الله علم ستاسو په بدن کې د څه ده څنګه دا اینه په دې رګ کې زی راځي مدقه سي دا الله علم په تاسو کې روان ده اذ يتلقى المتلقيان کله چې راغستل کې المتلقيان دوه راغستون کې کاتبین ملائک متلقيان نه مراد څوک دي کاتبان عن اليمين یو خي طرف ته بل چپ طرف ته قعید ناس دي ما يلفظ نغور زیدا انسان من قول یو وینا الا لدی مگر د سر رقیب حافظ وی متبع د امور د انسان رقیب هغه توي المتبع لامور الانسان او عتید بالکل تیار
وجاءت سکرت الموت او را بشي سکرت الموت اغه نشه د مرګ بالحق په حق انسان ته مرګ راځي ویل کی و ته ذالک ما كنت دا هغه دې چې ته دې اورېدلې اې دې مرګ نه ځان بچکو را بچکو تراغه ونفخ في الصور پوکې وکړي چې پښپېلې کې ذالک یوم الوعید دا ورځ د عذابونو دې ورځ کې به عذابونه کافرانو ته ملاويږي او را به شهرونه پسما دا هغې سره به سائقون بوتلونکی روان کړی وي میدان د محشر ته او شهید بل تن به پې ګوي یو به پې ګوي ورکوي بل به روان کړی لقد كنت او ته ویل کېږي به په تحقیق ستوي فی غفلت من هذا په ناخبرۍ کې د دې نه دا شي نه ته نا خبر وي فکشفنا لرم کستانه غطا کستا پردا فبصرک اليوم حدید نو نظر ستانه نو ډیر تیز ده ډیر کار کوي ډیر تیز ده وقال قرینه او بوای قرین ده مراد تینا ملک ده کم په ده مقرر ده هذا دا ما هغه د لدی چې زما ساتي دن تیار ده اے د جهنم د پاره بالکل تیار ده ځکه زندگی په کوپر تیرا کړي القیا یا دا تسنیه د تکرار ده همدا قرین به بار بار وی القیا القیا القی القی او یا دا خطاب ده سائق او شهید تا اغي ته وای وغرزوی دا په جهنم کې کله کفار هر کافر عنید عنادی د حق سره زد سے عناد کو زده کو مناع للخير من کون کې د خیر ده معتد تجاوز کون کې ده او مریب شک کون کې الذي جعل مع الله اغزات ذکر زوره د الله تعالی سره اله نا خرب الاله فالقيا نو چوي فی العذاب الشدید پس عذاب کې هغه ته ورغورځوي قال قرینه او به وي د مرګره دې قرین نه مراد شیطان ده ربنا اے رب ما غیتو ما نه گمراه کړه ولكن كان في ضلال لیکن دا په گمراهی بعید لري د حق نام قال الله تعالی بو لا تختصموا لدي تاسو ما سره جګړه مکوئ زکه وقت قدمت الیکم بالوعید ما در لګلو تاسو ته بالوعید یرا ارسال الرسل وانزال الكتب پیغمبران می در لګلو کتابونه می نازل کړیو د دې ورځ د قیامت نه تاسو لپاره در کړیو کنه ما يبدل القول لدي وسنه بدلیږي وانا لدي زما سره حق قول څه ده هغه ده قد قضيت عليكم بالعذاب ما تاسو باندې فیصله د عذاب کړو صاحب بدلیږي نه یا قول هغه ده لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين هغه ده هغه بدلیږي نه یا قول هغه ده چې الله ویلي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم یا فلا يجزى الا مثلها هغه نه اوس بدلیږي نه وما انا او زنیم ظلم کون کې به بندگانو پاورز باندې چوب وای جهنم تا حلم تلات ترډک شوي نو وای بدا جهنم علم مزید نور شتا چې ما تیرا غرزه حدیث کی راځي بیا په الله خپل قدم کیږي راغون بشي ځکه بندگانو څخه ظلم نه کوي څوک مستحق د جهنم نه اور وی غرزه سره غون بشي نو وازلف وزیر ذکر کوي په پنځو طریقو رانیز دی بکړی چې جنت د پاره د متقینانو غیر بعید نبی لري نږدې وي دیوته ویل کیوا دا جنت هغه توعدونه چې تاسو وعده کېدل شو لكل اواب هر رجوع کوونکی الله ته حفیظ
لامر الله وحدوده الله د امر او حدود حفاظت کوونکی د پاره د جنت ته من خشي الرحمن هغه څوک چې لري د رحمان ذات نه بالغیب ځان لزکی ګناه نه دا کړي مخالفت نه دا کړي وجاء راتلی کړي بقلب منیب په غزړه منیب چې مقبل له په طاعت الله یا روغ زړه نو ادخلوا وسننه او ایمانه د دې کسان د پاره الله دا سواده کړي نو ورننه او دې جنت ته په سلامتیا ذالک یوم الخلود دا ورځ د همیشه دی راکېدلو اوس به تاسو په دې کې همیشه لهم ما یشاؤون فیها د دې لپاره ما یشاؤون فیها څه چې غواړي په دې جنت کې ابو ته ملاويږي ولدینا مزید ومن سبا دین زیتی نعمتونه التي لم تخطر ببالهم سره پزړه کې خیال او تصورم نه تیر شوی د نعمتونه بل الله ولور کوي یا مزید الله دیدار ده وکما لکنا تخویب دنیوی ډیر لاکړي موږ مکه دیونه من قرنن پیړو والا هم شد منهم بطشا چې دی سختو داغه نه بچن پنیولو کې سخت مضبوط والا خلکو فنقبوا سوری کړي فل بلاد په خرونو کې د صد پاره د طلب د تخت د پاره چیرې کم طرف ته بچو د الله د عذاب نه وهل من محيص عشته د هغې دپاره کم بچاو بچو نه دوی به هم الله تباه کړي ان فی ذلک ترغیب دی قرآن ته او بیان دی چې دا سبب دی د پاره د حصول د تقوا یقینا په دې قرآن کې لذکرا نصیحت دی لمن کان له قلب دا چا د پاره چې وي هغه زړه او القى السمع او یا غوکیری خپل پکې فکر او سوچ او یا غوږی کې قسطق او شهیدون په دې شرط چې ذهن به حاضری په بل شي کې مشغول نه دې ته بالکل متوجي داغه د پاره په دې کې نصیحت ولقد خلقنا السماوات دلیل ذکر کړي د پاره د اثبات د قیامت په تاقصه پیدا کړی موږ اسمانونه او زمکه په مابین د دې کې پشپګو ورځو کې نظر رسیدل موږ ته من لغوب ستړیواله نه انسان استا دوباره پورته کول خو سګران نه دي فاصبر پنځه اوامر دي د پاره د تیزی سره د احوال د قیامت تیزی ورکې په دعوت صبر کوی نبی په خبرو چې دی وای پتا پسې کله ته شاعر وای کله کاهن وای کله بل وای صبر وکړه وسبح او پاکی وای بحمد ربک سره استعین د رب ستانه قبل طلوع الشمس مقدر قتل النورنا وقبل الغروب او مقدر بيدنا او د شپې فسبح او د الله پاکی بیان او ادبار النجوم سجود او رستو په سجدو پسې بیا کینا مانځه پسې رستم د الله تسبیح وایا واستمع انتظار کوا یوم ینادی دا ورځ چې आवाज بو کی आवाज کوونکې مې مکان قریب د نږدې زینا شپېلې مراد ده ابو والش یوم یسمعون الصیحه په ورځ باندې دی بو واری دا شپېلې بالحق پرشتیا ذالک یوم الخروج او دا ورځ دا دراوتلو دا ورځ باندې به انسانان سکی قبرونه براوزي نو ان نحن من ژوندې کولم کومړه کولم کوم ترا تک دستا سو پاورس تشقق الارض عنهم سراج وبچزم کدیونه سراعا يسرعون سراعا پیل روباسا راوزي بعد قبرونه ډېر پمنډا میدان د محشر ته رواني ذالک حشر علینا یسیر دا را پورته کول د دې په موږ باندې آسان سګران کار خو نه دی نحن اعلم بما يقولون من خپوي کو پاس چې ستا په باره کې وایي تسلی د نبی ته
اې دا ته چې کوم خبره کې د قیامت همدارنګه توحید دا غي متعلق چې دوی کوم خبرې کوي تا پسې وي الله یې ما ته پته ده وما انت عليهم بجبار نیت عليهم پاغي بجبار زور کون کې په ایمان ته په زور په ایمان کې نه چراوستله فذکر یاداش ورکو په دې قران سره من يخاف وعید هغه چاته چې اریږي وعید زما د عذاب هغه له څوکا تذکیر ولورکه کنه ها نور له به ورکه خو فذکر بالقران معنا دا چې فائدہ به تدا کسان اخلي تخصیصي اعتبار د فائدې باندې وکړو سورۃ الذاریات مکی سورت نازل شوه پس د سورۃ الاحقاف نه زاریات تذکوي چې په اول کې لفظ د زاریات ذکر شوی دی رب د دې سورۃ د مکه سره ده الته ویل کذالک الخروج دلته وای انما توعدون لصادق او عادت قیامت ګور رښتونی ده دویمال ته ذکر کړلو د انسان پیدایش ولقد خلقنا الانسان دلته حکمت خلقت ذکر کړي الله څه د پاره پیدا کړي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دعوه د صورت به اثبات د قیامتي بعد الموت اے انسانانو د مرګ نرسته به تاسو الله را پورته کوي هغه ذکر کوي او پاغي باندې به شواهد راوړي پنځه بسم الله الرحمن الرحیم اول آیات کی شواهد ذکر کوي د پاره د اثبات قیامت والذاریات گوادی اغا هواګانی دا صفت د هواګانو الذاریات چلو زول کوي زروان په الو زولو ادا شینه پورته کوي الو زي کنه فالحاملات نو پورته کون کې دی وقرن بوج لرا بوج څه دی اوریز دا هواګانی اوریز ځان څه پورته کی فالحاملات وقرا فالجاریات بیتلون کې یسرن په آسانا برما رواني فالمقسمات امر بیت تقسیم کون کی دی امرن دکار اوریز تقسیم کی څوک یو طرف ته بوزي څوک بل طرف ته بوزي دا ټولي گوادی په دې انما توعدون لصادق تاسو چې کوم وعده کیږي دا رښتونی ده ګوره دی هواګانو صلی الله تعالی پورته کړو ورېز را پورته کړې کنه واپس هغه وبلاړي ازمکه طبيعت څه شوي رااله اے انسان تبم څه کیږي یو ځل بزی به ته واپس را ژوند کیږي وا وان الدين لواقع او خامق ورځ قیامت راتون کدا ابرازي والسماء ذات الحبك شاهد ذکر گئی والسماء گواد اسمان ذات الحبك چې خاوند د مختلفو لارو پاکي لارې دي یا حبك ولکی الخلق المستوي ذات الخلق المستوي بالکل برابر الله پیدا کړي څه نقصان پکې نشته تاسو چې لفي قول مختلف تاسو په وینا مختلف کې څنګه یا معنا دا ده کله نبی ته ساحر وي کله ته کاهن وي یا
قول مختلف کې په نفي د حشر څوک یې نفي کوي چا پکې شک دی څوک اثبات کوي دغه چې قرآن کې مختلف قول کوي څوک وایي دا سحر دی څوک وایي کهانت دی څوک وایي شعر دی ګوره دا قول مختلف تاسو یې که نه قسم سه مناسبت دا دی لکه ستوري مختلف دي په اسمان کې که نه یو ځای څه بل ځای څه غټ بل ورکوټی دقسې تاسو هم د نبي په باره کې مختلف یؤفک عنه اړولی شي عنه د دې قول نه د قول د وجې نه من اوفک هغه څوک چې اړولی شوی دی د ایمان نه په علم د الله کې ستاسو دا اختلاف په هغه چا اثر کوي چې د الله په علم کې هغه کافر دی او کم کس چې کافر نه دی نو په اثر نه کېږي یا عنو کی ضمیر ما توعدون تراجع کا اړولی شي عنه د ما توعدون نه من اوفک قتل الخراسون تبادی الخراسون اٹکل والا خراس ویل کی هغه چاته اصحاب القول المختلف دي هغه تبادی الذين دا کسان دي هم فی غمرة ساهون چې دی فی غمرة په جهالت کې د امور د آخرت نه ساهون نه خبر دي ساهون معنی غافل دي هغه شي نه چې کوم په حکم شوی دی پروا یې نه ساتي تپوس کې دی وایانه یوم الدین دا سوال دی په سبیل استهزاء دی چې کله به یوم الدین په ورځ د جزا ابا کلی یوم هم علی النار یفتنون په ورځ چې دی په اور باندې یفتنون اوس وزولی شي ویل کی بدیو تذوقوا فتنتکم وڅکئ خپل عذاب یا فتنتکم جزاء کفرکم خپل کفر سزا وڅکئ هذا الذي دا عذاب دې کنتم به تستعجلون چې تاسو په تلوار غختلو هغه عذاب دی ان المتقین اوس بشارت ته په پنځو صفاتو یقینا متقیان په جنتونو کې او په چینو کې وي اخذینا اغستون کې وي ما تاکم ربهم کم چې ور کړی دی ترپ د دیو انهم یقینا دیو کانوا قبل ذلك مقدین محسنین اخلاص کوونکی په عمل کې كانوا قليلا ولك من الليل د شپې نه ما یهجعون هغه چې دیو بډړه لګولا د شپې به عبادت کو وبالاسحار په سار ټیم کوم یستغفرون دی د الله نه بخنه غختلا او د دې په مالونو کې حق د پاره د سائل او د محرومه سائل هغه چې چا به تی غختلا محروم هغه چې ورتلو بنه او دی په خپل ورتله چې هغه کده مستحق دی ولا ورېکا سائل والمحرومه وفي الارض آیا دلائل عقلیه اوس درې ذکر کړي پنځو احوالو پس مکه کې آیات النقشت للموقنین د پاره د یقین کوونکو ډېر نقید الله د قدرت او په اثبات د قیامت وفي انفسکم استاسو په نفسونو کې مشتا فلا تبصرون دون سوچ نه کار نه علیهم خپل توحید امنه قیامت بم امنه افلا تبصرون معمولی بدن ته دی وګوره کنه په دې کې ټول عالم راجمه ده تحسب انك جرم صغير وفيك انت والعالم الاكبر ورته انسان په بدن کې بعضی اوبر ازي هغه تروي ترخي بعضی خوږي سرګونه اوخ کی راوځي ترخي خلینه اوبر راوځي خوږي دوه قسمه دریابونه پکې شو په بعضی باندې اختر اخیږي په بعضی سره راخیږي نه الله پکې دوه قسم مزمکم جوړ کړي خورناک او غیر خورناک هغه سیواله نورم ځان سوچو کا فلا تبصرون وفي السماء رزقكم او په اسمان کې رزقكم سبب د رزق ستاسو دی چې باران دی یا رزقكم معنا تقدیر د رزق الله ستاسو اسمان کې لیکل ہے سونه ته لیکل یا بدر رسیږي
وما توعدون اواج تاسو وعده کی د جنت او جهنم هغه هم د سکړي وما توعدون فورب السماء والارض پر رب د اسمان او د زمکه نیمه قسمین نو لاقم استمانکم تنطقون اما توعدون چې تاسو وعده کیږي دا د حق د استمانکم تنطقون لکه څنګه خبرې کوي تاسو څنګه خبرې کوي د قصیدام ده هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين استقيب دنيوي ونزول العذاب په مکذبینو پنځه اقوام ذکر کړي سم شي تسلی د نبی ته پکې چې مخالفت پروا مساته دا زوړ عادت ده اراغله تا خبر د ملمنو د ابراهيم عليه السلام المكرمين چې عزتمن ملمانو از دخلوا کله چې ورله ابراهيم عليه السلام فقالوا ناغيت السلام دوت السلام تاسو ته السلام قوم منکرون تاسو یو قوم ناشنا فراغ الى نراغ خپل کور تفجار یو بیجلن سمین سخه سمین چاق نه سمین ورید کړی شوی بیجلن سمین چاقو مزیدار پورید کړی ول زر زر ول پوکو ابراهيم عليه السلام من المدوس انسانو فقربوا اليهم داس خيدي تنس دي کړو وتویل لا تاكلون تاسو خوراک نه کوي فوجسا محسوس کړه مینم د دې نقيفتن ير پسړه کې دا اوس ما په قتل پسې غوبانه راغلي قالوا وغيتویل پس د اظهارنا ابراهيم عليه السلام تقول إنا منكم وجلون كنا أغيوت الله تخب ميريغا وبشروا زير وركو دل ربي غلام عليهما غلام پویا طالب الله بچه درکي فاقبلت امراته رال خزد في سرة سر ولکیا جماعت في پمانا د الى جماعة الملائكة ملائکو جماعت تراله دغه مکه ګمان دا چې دا کې ملمانه دي اوس خو ته پته ولګي دا خو ملائک دي یا فی سرة आवाज حیرت راله په आवाज د تحیر کې حیرانتیا غونته کې आवाज د خلینو خطلو فسکت وجهه وی خپل مخه دا سینه دی والے تیزه خو عام خلک چې تعجب کې راشي ست په مخ باندې لاس دي کنه دیم د قصلاس کې قستلو او ویل عجوز نقیم ز قبډای ما شندا بچي به من څنګه قالوا اغيت كذلك دقس به بډای به ستارب ویلی چې تعالی بچي درکې انه هو الحكيم د الله تعالی حکمتون والا دی العلیم پوی دی قال فما خطبكم دی تلرا زیر الپارق یو دونه کاپیو کنه دا دونه ول راغله دو تل فما خطبكم صدق غټکار تاسو یو المرسلون ایرا لګل شو دیو تل یقین موږ را لګل شو موږ په قوم مجرمانو پسې لنرسل عليهم حجاره دیر پار چراولی کو پاغیبان حجاره من طین کانی د خټه مسومه ونخ کړی شوی دي اند ربک استاب در رب سره المسرفین د پار د اسراف کوونکو فاخرجنا نو یمستلو من کان فیا سوچ پاکیو د مؤمنانو نام اته الله وست فما وجدنا من دنو کوم پاکی غیر بیت من المسلمین په غیر د یو کور د مسلمانانو نام وترکنا فیا پریم قستله پاکی نخل الذين يخافون العذاب الالم دا کسان د پاره چیرېږي د درناک عذاب نام وفي موسی انا ترکنا آیا او موږ پرې خوانه په موسی کې کلم شراولې ګلو فرعون ته بالسلطان مبین په دلیل ښکارا معجزه امسا یا روبو فتولى بركني وګرځو دې بركني سره د لقرنا یا رکن قوم ته ویلږي سره د خپل قوم نو وګرځیدل ترکنا بركن وقال وی ساحر
دا جادوګر دی مجنون لیوانه دی یا جادوګر دی یا لیوانه دی نو هم نیو دی او لکر ده فنبذناهم فی الیم ورغوپم کړو په دریاب کې وهو ملیم په داسې حال کې چې ځان یې ملامت کو او یا ملیم کوونکی و کان فاعلا للامور التي يلام عليها د داسې کارونه کول چې سبب د ملامتیا و ولې د دعوت ربوبیت کړی و کنه پیغمبرانو تکذیب یې کړی سرکشي کړی و نو ځان یې ملامت کو بیا وفي عاد من وترکنا فی عاد او پریخم ونقه په عادیانو کې کله چې راولې ګل موږ پاغي باندې الريح الحقيم هغه وا شنډه د هر خیر نه نه پرې خص من شین یو شی ته تلې دا و پراله الا جعلته کرمیم او بغرزو کرمیم شانت دا غړو کې زری زری رمیم زوړ اډو کې توي چې زری شي د قصې وکړو فاتو وفي ثمود او پرخه موږ په سمودیانو کې نخه اذ قيل لهم کله چې ویل چې دوی ته تمتعوا تاسو په دی والی حتی حين تر وخت پورې نفعتو سرکشي وکړه امر ربهم در امر در خپلنا فاخذتهم الصاعقه واغل التندر وهم ينظرون دیو تکتل ورځ د عذاب راغی ينظرون فما استطاعوا طاقت نرو من قیام دو درېدلو په وخت نزول د عذاب کې پات شولا منډه خلری خبره ده دې معنا ده تختیدلې وای کنه وینا او درېدل وسینو نو چې درېدل نو منډه به څنګه والے وما كانوا منتصرين او نو دي منتصرين بدلا غستون کی وقوم نوح او تبا کړم د قوم د نوح عليه السلام من قبل دیونه مکه انهم كانوا قوما يقينا دو یو قوم فاسقين پرمان والسماء ادله عقلیه ذکر کوي د پار اثبات د قیامت ذکر د پنځو احوالو زمکه د اسمان بنینا مون جوړ کړي بی ایدن پخپل قوت اید دل تمہارا څه د قوت ته وي لاس نه اید دې پخپل قوت او طاقت وإنا لموسعون او یقینا منګه یو معنا لموسعون طاقت لرو د دې جوړولو دویو معنا لموسعون پر اخر اوستون کی پر رزق کې بارانو په ذریعہ درېم معنا دا لواسعون وسم الله ازمکه ګوره ګدی اسمانونه مخ په وخت کوي غټي نوې نوې مجراګانې پکې پیدا کوي نوې نوې شین الله وسم پیدا کوي په دې ځمکه کې غټيږي تنګيږي نه اسمانونه غټيږي والارض فرشنا وسم سینس والا دا منلې ده چې وخت په وخت په اسمان کې نوې نوې مجراګانې پیدا کیږي هغه ځمکه کې مواله الله مخکې خبر ورکړي و انا لموسعون والارض فرشنا او ځمکه فرشنا مونږ غوړولې د فنعم الماکدون نو خو غوړون کې هغه لره خسته طریقه غوړولې ومن كل شيء د هر یو شي نه خلقنا زوجین پیدا کړی موږ دوه جوړې لعلکم تذکرون تاسو نصیحت والے ګوره اسمان د ځمکه ده دغه چې د دنیا د دې بم جوړې چې بخامه خای چې هغه آخرت ته سوچ بو ففروا نو وتخطي الله تا اے الله ته ورمنډه کړه الله توحید ومانه کنه زستاز د پاره مینو د الله نه ير درکون کې مخکارم ولا تجلوا مع الله مگر زوید الله تعالی سره بلیلا بل اقدار د بندګي او سم مگر زوی زستاز د پاره ير درکون کې مبین خکارا كذلك ما الذين من قبلهم تسلیدا نبی تام کستا دا قوم انکار کوي مخالفت دې کوي پروا مه کوه دا زوړ عادت ده صبر نه وکړلې دغه شان مات الذين
نه دی راغلی کسانو ته من قبلهم چې مخکې دي نه دي من رسول یو پیغمبر الا قالوا مگر دی ویل ساحر دا جادوګر دی او مجنون یا لیونه دی اتواصوا به آیا دی وصیت کړی په دې خبره یو بلتا ار یو تن خپل پیغمبر ته ساحر او مجنون ویل دی ولې دا هر یو بل کافرانو ته دا وصیت کړی چې دا وایا بل نه وصیت نه دی بل هم قوم طاغون دا سرکش دي ټول کې طغیان دی هغه کوم طغیان د وجه نه دا خبر خپل پیغمبرانو ته کړی و چې تلې ونه یا ساحر نو په دې کې دا طغیان دی نو خپل پیغمبر ته دا خبر وکړه فتولى عنهم تتمخواړه اے نبی فمان تبي ملوم تنه ملامت کړه شوی دې اعراض پس د دعوت او د تبلیغ ستانه وذكر ونسيت تورك فإن الذكرى تنفع المؤمنين نسيت پیدا ورکې مؤمنانو ته اے نسيت کې بخامخه اثري وما خلقت الجن بیان ده چې دا توحید الله د تمام مخلوقاتو د پیدایش غایه ده غرض ده وما خلقت الجن ما نه پیدا کړی انسان پیران ولنس انسانان الا ليعبدون مگر د دې لپاره چې زما عبادت وکي الا ليعبدون من لامركم بالعباده د دې لپاره چې زه ته حکم د عبادت وکم ما اريد منهم زنه غواړم د دې نه من رزق رزق لکه ګوره مالکان د خپل مزدوران او خپل غلامان نه رزق غواړي کنه چې شاوی مزدوري کوي مال راوړي الله یې زیت نه غواړم چې مال راوړي وما اريد او زدا اراده من لرم یطعمون چې دې ځان لم خوراک ورکی ځان لم دی ورکی نور لم دی ورکی نه دی لم زری رزق ورکوم ځان لم ته نه غواړم ان الله یقین الله تعالی هو الرزاق دا رزق ورکون کې ذو القوه المتين خاوند د طاقت مضبوط فإن للذين ظلموا تخويف یقینا دا کسان د پاره چې ظلم کړي دي ذنوبن برخې دي مست ذنوب اصحابهم پشان ته د بر خدای د کسانو فلا يستعجلون تعدید نه کوي فويل للذين كفروا هلاکت دي پاره دا کسانو چې کوپر کړي ميوم الذي يوعدون ورځ د هغه نه چې دوی څه کوم وعده کېدل شي الله به دوی له سزا ورکړي عذاب ول ورکړي چې قیامت ورځ ده سورۃ الطور نازل شوه پس د سورۃ نوح نه او مکه د سورۃ المؤمنون نه مکی سورۃ ربطی د مکی سورۃ صدا ده مخکې ویله انما توعدون لصادق کما وعده چې تاسو د قیامت کېږي دا رښتونی ده دا را روانه ده راځي به دلته ذکر کوي د هغې یو نمونه ذکر کوي په حقوق د عذاب که نه نمونه ولا ذکر کوي دویمه الته ذکر کړلو افتتان بالنار ور باندې به الله سيزي نو دلتم هغه سيزل د ور ذکر کیږي دلتم ام بیانې دعوه سورت اثبات د قیامت ته به وقوع العذاب چې قیامت حق د انکار ته مکوي دا غیر لپاره شواهد ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم اول کې پنځه شواهد ذکر کوي په دعوا به یوم تمور سبب تخویف اخروی والتوري گواده تورا تورا غر ده موسی علیہ السلام تک په کتاب ورکړی شو
وکتاب او گواه ده کتاب مستور لیکل شوی یا ته لوح محفوظ مراد ده یا ته تورات ده فی رق منشور پاپانو خورو ورو کې اول بیت او گواه ده بیت المعمور چې آباد ده په عبادت بیت معمور نه مراد کعبه ده هر وخت په عبادت باندې آباد دی یا د بیت معمور نه مراد د کعبه ته مخامخ پاس یو بل بیت ته هغه ته مراد ده ثواب تل تګر چا پر کوي او السقف المرفوع او گواه ده هغه چت اوچت اسمان اوچت کړی شوی والبحر المسجور او گواه ده هغه دریاب المسجور چټک دی په اوبو دا ټول گواه دي په دې ان عذاب ربک لواقع عذاب در رب خامخ استا راځي په دې کافرو به عذاب راځي ما لګو نبی د هغې دپاره من دافع څه دفع کوونکی هدلته هغه دا دی ګوره تور کې په هغه کسانو عذاب راغلی صاعقه که نه نو دقسې په دې لوح محفوظ کې هم د دې اقوامو عذابونه الله لیکلي دي ابرهه د کعبې باندې چې راغلی و الله په هغه عذاب راوستی و نو دقسې په دې وم الله څه وکړي عذاب به پرې راولي که کفر یې کو یوم تمور السما تخویف اخروي په ورځ باندې دا عذاب د الله به کله ورکوي د کافرانو ته په ورځ باندې تمور السما چې ګرځي به اسمان مورن په ګرځېدلو خپل ځای نه به روان شي وتسیر الجبال روان به شي غرونه سیرن په روانېدلو فویل یومئذ هلاکت په دا ورځ للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو الذین دا کسان دي هم فی خوض یلعبون چې دی په باطل کې یلعبون لوبې کوي خوض نه مراد څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې استهزاء ور پورې کوي تکذیب یې کوي یا خوض نه مراد اسباب د دنیا دي په هغې کې ور مشغول دي آخرت نه مخ اړولی یومه په هغه ورځ یدعونه چې دکې به ورکړی شي دیو ته یدعونه ویل کېږي الدفع بعنوة وجفوه چاله په زور دیکه ورکول الى نار جهنم اور د جهنم ته دعن په دیکه ورکولو ویل کېږي بعضې النار دا غور دی کنتم بیا تکذبون چې تاسو په دې باندې تکذیب کوو دینم انکار کوو افسحر هذا نو آیا دا جادو دی ام انتم لا تبصرون او که تاسو لیدل نه کوئ که نظر هم نه لګي ام انتم لا تبصرون نو ګوره لکه په دنیا کې لا تبصرون لیدل نشي کوي د ړندوالي د وجې نه لکه دنیا کې د حق نه وړاندې وي اصلوا ورننوځئ دې ته فصبروا صبر وکئ که صبر نه کوئ یوم خلاصې در نشته برابره خبره په تاسو باندې دواړه یقینا تاسو ته بدله درکېدلی شي ما کنتم تعملون د هغې چې تاسو کوم عمل کوو د هغې بدلې به ته میلاویږي ان المتقین فی جنات ونعیم وزیره یقینا متقیان فی جنات په جنتونو کې وي ونعیما په نعمتونو کې وي هغه وي فی جنات وعیون او په نعمتونو کې وي فاکهین مزی اغستون کې وي خوشحالي کوونکي وي بما آتاهم پاغه څه چې الله دې ته ورکوي رب د دیو څه نعمت چې وله ورکوي که نه په هغې باندې به خوشحالی ووقاهم او ساتلی دی له رب د دیو
عذاب الجحیم د عذاب د جهنم نه الله دې د عذاب د جهنم نه بچ کړی دي زکه به خوشاله یو ته نعمت مور کو بلې د عذاب نه بچ کو ویل کی بخری واشربوا اسکی یعنی یم بما کنتم تعملون خطیری دن کی سودا چې تاسو کوم عمل کوو دا دغه بدله ده تکیا به والی علی سرورین په تختونو مصفوفه سب باندې به وزوجناهم بنکاح کې ور کو دی له رب حور عین هغه حور غټ سترګو والا والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل وتبعتهم ذریتهم ورپسې شوی اولاد دیو په ایمان ایمان کې اوسه مرګری دي اگر کاغذ اوچت اعمال نه دي په واسطه به کو دي سره اولاد دیو د خوشاله ول د پاره دیر پاره چې دا خوشاله بچی مسره نږدې ومالتنا من بنه کمو د دې عمل نه دی بوت نه راکته کو بچی وو تور پورته کو من شین اچر عمل نو الله نه کمای کل امرئ اس دا عام نه عام قاعده ذکر کوي کل امرئ هر سړی ک مؤمن دی ک کافر دی بما کسبا په هغه عمل چې د کړه رهینون غاڼه وي ها هغه عمل په هغه طریقه کړو چې الله تعالی امر په کړو نو بس آزاد بشي غاڼې نه به اوزي او کنيو کړه په غاڼه کې بندق څه بندي جانم ته به ورغورځي کنه وام ددناوم زید باور کوم دیو ته په پاکه تن میوه میوه به تو وخت په وخت الله ور کوي ولحم مما يشتهون واخ جدي خوخيم ابا مولا ورکو يتنازعون فيها په نمبر براخلی فيها پدې کې کاسن کاسا لا لغون فيها نبي لغوي خبرې پدې کې ولا تاثیم نبي ګنام لغو هم پکې نه ګناه هم پکې نه ويطوف عليهم غرزي و پدیو باندې غلمان الکان هدا دیو خادمان به الکانی خداسه ډولی لهم د دیو د خدمت د پاره به کانم لو مکنون گویا کې د عمل غلې دی پټي ساتل شوی پاک صفا ستر خادمان واقبل را مقامک بشي بازي په بازو يتسالون دیو بل نه تپوس کوي قالوا بوای ان كنا یقینا منغو قبل د دین حالت نمک په خپل حال کې مشفقین یریدون کې د الله د عذابنا او یا د الله د نافرمانی نه ځکه الله جنت تراوستو نو احسانکم بانی الله بالمغفرة والرحمة فمن الله علينا بالمغفرة والرحمة بخنه امرات وکړه رحمت امرابانه وکړو ووقانا او من یو سات عذاب السموم دا عذاب السموم د ګرمه لمبو والانا سموم هغه ګرم ته ویل کی چې په دې مساماتو کې دن ورزي یقینا ومنګه من قبل مقدنا ندعو الله نبم دعاګانې غوښتلې ندعو کی اشاره ده تعظیم لامر الله تعالی الله د اوامر تعظیم هم کړی دی یقینا د الله تعالی البر احسان کوونکی الرحیم رحم کوونکی دی په بندگانو فذکر استجی ورکی پیغمبر ته تیزی ورکا دې خلکو په خبرو پسې مګرځه چې دا تلیونه وي فذکر تذکیر کوا بیان کوا فمان تب نعمت ربک تنی په سبب د نعمت د رب ستا پتا نعمت الله څه ده من رجاجة العقل مضبوط عقل له درکړه نعمت نبوت درکړه والنبوه وطهارة الاخلاق وجت اخلاق له درکړي د دې نعمتونو د وجه نه تنی بکاهنن کاهنه ولا مجنون لیوانه کاهن هغه چاته ویلږي
چې خلکو ته وایي چې زه سیمه زه په غیب باندې پوهېږم په غیر د الله د وحی نه دا غني او لیونی هم نه ولې دا نعمت دلالت کوي په دې چې ته کمال والی ام یقولون دا زجر دی بل آیا وایي دی شاعر دا شاعر دی نتربص به ریب المنون انتظار پې کو د حادثې د مرګ یو شاعر دی مړ بشي لکه د پلانکی شاعر هغه مړ شو پلانکی شاعر مړ شو پلانکی شاعر مړ شو دا به مړ شي په قلار بدي شو خدیو دا وایي نو قلت تو وایا تربصوا تاسو انتظار کوئ فإني معكم من المتربصين زه د تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم زه انتظار کوم ام تامرهم اوس دیو ته زواجر ایا حکم کوي دیو ته احلامکم عقلونه د دیو بهذا بالکلام المتناقض اګړې وړې وای کله وای کاهین دی کله وای شاعر دی کله وای لیوانه دی دا عقل دیو ته دا وای چې راشه پیغمبر ته کله داوی او کله داوی عقل خدا چاته نه وای بهذا معنی بالکلام المتناقض فی شان النبی ام هم نا ام په معنا د بل بلکې دا قوم د طاغون تجاوز د حد نه کړی دی په عنایت کې ډیر زدیان دي په زد کې آخري درجه ته رسیدلی دیو جن دی پیغمبر ته ګډې وړې خبرې دغه په باره کې کوي ام یقولون یا وای دا کافران تقوله دا قران د ځان نه جوړ کړي الله وینا بل لا یؤمنون بلکې دوی سره ایمان نه راوړي دا اقوال چې کوي کنه دې سبب اصل کې د دې کوپر دی کافر نه وي خپل به منلې چې را دا قران موږ نشو جوړولې غټ تعلیم افته نشي جوړولې رسول الله خو امي سره دغه د کوم ځای نه جوړ کی فلیاتو بحدیث ته ځان نه جوړ کړي قران وړه کنه را دي وړي به حدیث نه خبره مستي په شان ته د قران د خبره پرنګ خبره قران وړه کنه په چرته دی ورشتونی په دې کې چې دا قران د ځان نه جوړ کړي ام خلقوا من شيء ايدي پیدا شوی دي من غیر شيء په غیر د څه پیدا نه سجاد معنا کړی دا خلقوا باطلا لغیر شيء لا يحاسبون ولا يؤمرون دې ته به حساب وسره نه کی امر بوته نه کی نه اسی خو الله به پیدا نه دی پیدا کړی دوی معنا من غیر شيء معنا من غیر اب ولا ام ولذا د جماعت پرنګ دي چې نه پیږي انا په حجت قائميږي نه دا خو انسانان دي مور پلار نه پیدا دي او یا من غیر شيء من غیر خالق دی پیدا دي په غیر د خالق نه ام هم الخالقون یا دی په خپل پیدا کون کړي یا پیدا کړی دی اسمانونو زمکا اې دې کې به یو خامخای کنه یا به خالق یا به د اسمان او زمکا پیدا کړی بل لا یوقنون بلکې دی یقین نه کوي مقصد دا شوی که خالق وي او یا اسی عبس پیدا وي به به الله څنګه کوله قران به تن را لګله خو خالق نه دی او عبس هم نه دی پیدا خامخا الله ته قران را لګي کنه معنی دا شو ها بل لا یقینون یقین نه کوي ظلمات او شک کې پراته دي امندهم یا د دې سجده د خزائن ربک خزانه د ربستا چې کې یزعوها حيث شاو چې چرته خوخي التبه ور کوي چاله خوخي نه به ور کوي چې پاکي نبوت هم ده چې رې پیغمبر ته نبوت ولې ملاو شو دا کوم څه نشته ام هم المسيطرون یا دی مقرر دي ټیک د خزانه د الله دي او دیو له واک ور کړی چې تقسیم کا نو دا په تقسیم مقرر دي نه ام لهم سلم ایشته دي د پاره پوړی یستمعون فيه
چې پاغي کې غوږ دی چې راشه پیغمبر سره پاغي څوک مقابله وپیو کی کنه استمعون فی پاس اسمان خبره به منګه مواورو او د پیغمبر سره پڅوکو منازعه وکړو جګړه به وسوکو نو فلیات را جوړي مستمع دي که دعوه کوي چې آو ما تم د الله تعالی طرف نه خبري کیږي او ما د اسمان نه خبري اورېدلې نو را دي وړي بسلطان مبین د نخکاره کوم خبره دی اورېدلې روايه عمله یاشته دی الله د پار لوريان استاد د پار زامن ام تسالهم بل کتب غواړي دیونه اجرا مزدوري فهم من مغرم مثقلون ندی ود تاوان مثقلون درانه نو دی وجه اسلام طاقت نه راوړي چې پیسې وسانشتا چې تعالی درکې او په اسلام کې داخل شي دا کوم نشته ام عندكم الغيب یا دی سشته دی غیب هندا جواب دی آغا نتربص بیره بالمنون سرا دیو چوي ورګه دیو بمړ شي ولې دیو څخه په علم شته چې دیو بجوندي او پیغمبر بمړ کی عندكم الغيب دیو څخه غیب شته فهم يكتبون چې دیو لیکل کوي یا ام يريدون کیدا یا دی اراده لري مکرونه د پیغمبر او دا هغه سره به څه کی هلاک به کی د اراده ده فالذین کفروا هم المکیدون آکسان چې کو پرې کړه ده هم المکیدون دی په خلاف به تدبیرونه وکړي شي دی بچاو نشتا دی په خلاف به تدبیرونه ام لهم اله غیر الله یا اشتری دی لپاره الله بل واقدار په غیر د الله نه نو سبحان الله یما یشرکون پاکی د الله لپاره دا نه چې دی د الله سره شریک وي ويرو دا بیا تخویب ده که چرته ویني دیو کسفن ټوکړه من السماء اسمان ساقطن را غرزیدون کی یقولو دیو بیوائی صحابون دا وریز دا مرکوم ڈکر دا ابونا عذاب نه ده امرا دا وریز دا ابونا ڈکر واغرالا گورا دون زدیان دی فزرهم نو پرید دیو لرات تا یولاقو تر دی چه ملاقیشی یومکم اللذی دا غی ورزینا فی یسقون چه دیو پکم ریم یوما باورز باندې لا یغنیانهم کیدهم شیئا چې نشي د پکوله د غیونه کیدهم مکر د دې شیان څه شینا ولا کوم ينصرون و سمدت کیدل شي وان للذین ظلموا هذا پار دا کسان چې ظلم کړي د عذاب د دون ذالک دینه مخکې لیکن اکثر پویږي نه آخرت د عذاب نه مخکې الله ولا په دنیا کې عذاب ورکی واصبر لحكم ربك صبر کوه د پاره د حکم د رب ستا فانك باعيننا يقينا تزمن په نظره وسبح او پاکي بیانوا بحمد ربك سره د ستاین درپنا حين تقوم چې کله ودرېږي ومن الليل او د شپې فسبح خد الله تسبیح وایا وادبار النجوم رستو پستورو پسې سار ټیم کې په وخت د الله تسبیح وایا